چې یو فقیر یو مسکین کس چې خپل اهل او عیال ته به د ورځې ګټه کړله او کور ته به راته د سمندر په غاړه ګرځي یو مایه یې ولي مایه یې کور ته را روان کړی یو سپایي یو سرکاري کس چې کله په دې فقیر دې مسکین باندې نظر ولګېده ښایسته مایه یې ده مزه یې ده غټ ده مطالبه یې تېر وکړه چې دا مایه یې ما ته راک دا فقیر دا مسکین سړی ورته یې اهل و عیال مې د ډېرو ورځو نه وږی ده غوښه خوراک یې نه ده کړی مایې ته یې ډېره تبه کیږي خپل اهل و عیال ته وړم لیکن دغ سرکاري کس ظلم ورسره وکړو زیاتی وکړه زبردستي یې دغه مایه په زبردستي تېر واخیست کتاب واقعا نقل کوي دا مایه په دې حالت کې لا ژوندی مایه د ظالم په خپل لاس کې اخیستی کور ته روان ده په دې وړه ګوته باندې مایه دې سړي ته خوله لګوي غاښونه کې بند سو په دې خوله کې مایه دومره طاقتور و چې هغه ګوتې زور یې وکړه خو ګوته نه خلاصېږي کور ته راځي خپل بچیانو ته خپلې بیبي ته یایي ما د مایې د خولې نه خلاص کړي غاښونه یې د ما په ګوته کې ننوتې دي ما ته ډېر تکلیف ده او ما تېر خلاص کړي مایې نه خلاص مایه یې وخوړو پوخ یې کوی لیکن هغه ګوته یې په خرابېدا شروع سو علاج معالجه کوي لیکن هغه علاج معالجه د ته فایده نه ورسوي تر دې پورې چې هغه ګوته طبیب ورته ویل چې دا ګوته به کټ کوې کټ کولو نه وروسته لاس ته هغه انتقال وسوی د زخم لاس کټ څه تر دې پورې چې د ده مټ ته هغه زخم ورسېده دا مټ هم کټ څه یو دینداره سړي ولیده ولې ته خو ډېر ښایسته ځوان وې طاقتور وې روب دبدبه دې لرله نن خو دې لاس کټ سوی دغه ولې د خپل حالت ورته ذکر کړه چې داسې داسې چل مې کړی ظلم او زیاتی رانه اوس یو سړي نه مې مایه یې راخیستی خوله یې راباندې ولګوله لاس مې زخمي څه کینسر څه ډاکټرانو رانه کټ که تر دې چې پورې زخم راورسېده او زخم جوړ سوی نه ده دینداره کس پوس چې د یو انسان سره ظلم کړی د الله رب العزت د ظالم ته په دنیا کې سزا ورکوي په دې شکل د دغه انسان یو عضو به کټ کیږي او دغه به ټوټه ټوټه کیږي دغه کس د ظالم ته یایي چې ولاړ څه دی تا بل علاج نسته چې تر څو پورې هغه مظلوم چې تا دغه مایې په ظلم تېر اخیستی ده او دی دې وهلی ده دی دې رټلی ده ده ته دې تکلیف رسولی تر څو پورې چې انسان نه دې معافي غوښتلی نه تر هغه وخته پورې تا د دغه زخم علاج نسته ته به دغسې ټوټه ټوټه کټ کېږي او مرې به کس په دې خبره پوس ولاړ څو ورځې وروسته هغه سړي تالاشي شروع سړی پیدا سو ورته زاړي دغه کس ته هغه نه خبره یې رسوې وله اخر کې ورته یایي چې ما ته معافي وکړه په چش دې معاف کړم داسې داسې مې ظلم در سره کړی و هغه سړي معاف بیا دغه ظالم پوښتنه ورنه کړي چې کله ما د تا نه په ظلم سره دغه مایه واخیسته د تا د خولې نه کومه بددعا ووته دغه مظلوم ورته یایي چې ما الله رب العزت حاضر کویه ای الله رب العزته ته فرمایې چې زما د ظالم زه ظالم تباه کوونکی یم او د مظلوم امداد کوونکی زه یم تا قسم په دې خوړلی دی چې د مظلوم به زه امداد کم الله رب العزت د ما امداد زه غواړم چې په دنیا کې ووینم زه غواړم دغسې ظالم په دنیا کې ذلیل او خوار ووینم دغه د ما سره ظلم وکړي زیاتی یې وکړي د ما د اهل و عیال نان او نفقه یې د ما د خولې نه ویسته نو دغه بددعا الله رب العزت دغه انسان قبوله کړه دغه ظالم ورته یایي چې دغه د زه په دنیا کې ولیدم علماو لیکلي بیا به بازار کې روانو یا په یو آبادي کې به روانو خلکو کې به روانو ده به دغه آواز کو او خلکو ظلم مه کوئ او خلکو ظلم مه کوئ چې څوک ظلم کړي هغه د ما ته وګوري د ما غوندې حشر وي د ما غوندې به د ما لاس د ظلم له وجې کټ سوی دی او ظلم دغه ته را رسولی نو په دنیا کې چې خلک ظلم کی الله رب العزت فرمایي ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ګمان دی هغه خلک نه کوي چې دوی ظالمان دي چې الله رب العزت د دوی د کرتوتاتو نه د دوی د کړلو نه غافله ده الله رب العزت په دوی باندې غرض نه لري انما يؤخر ليوم تشخص فيه الابصار الله رب العزت دوی ته مهلت دی غورځ ورکوي چې په غورځ باندې بسترګې حیران وي چې خدای څه وکړي انسانیت به حیران خلق به حیران وي چې خدای پاک اوس په کومه خوا ولاړ شو په کومه لار به خلاص او نبی علیه الصلاة والسلام یو حدیث شریف نبی علیه السلام فرمایلی ان الله یملی الله رب العزت مهلت ورکوي ظالم سړي ته خو لیکن چې کله ونیسي بیا څوک د خلاصولو وال نسته کله چې ظالم الله رب العزت اراده دې وکړه چې ظالم په دنیا کې ونیسم بیا الله رب العزت نه یو طاقت هم خلاصون کوي د ظالم نسته
نو ظالم سنن ظلم کی چې په هر علاقه کې ظلم ورسره کیږي د انسان سره په انسانیت په شکل کې یو خو د مسلمانی هغه حیثیت ته په انسانیت په دایره کې کدی انسان سره ظلم کیږي هغه که مسلمانی که غیر مسلم الله رب العزت دغه ظلم برداشت کولو ته تیار نه ده خامخا به د ظالم ته کدی مسلمان او غیر مسلم یا الله رب العزت په دغه سزا ورکړي